بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا سورة حامیم سجدہ دا آیات سی دی پنځوستم دی فارا 24واں دا نن پدی کی دا بیان کی چې کم چاہتا دا اللہ کتاب پیش کرسی آغا پا جواب کی وائی سی مر دا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی فرقایو مرحغا منو کم چیز مر دا جماعت کی کم خبری جاغا منو کا پنچفیرانو تو آیا پنچفیرانو مرحغا منو کم چیز مر پا جماعت کی دی اہل حدیث تو آیا آغم دا جواب در کئی ټول دا اللہ دا قرآن سخا منکر دی کاغا ہر ڈالا دا کاغا دیوبندیان دی کاغا بریلیان دی کاغا سیفیان دی کاغا قادریہ و چستیہ دی کا ہر ڈالا سے دا اللہ دا حکم خلاف کئی کاغا شیگان دی پاغ کی څومره قدر ډلې دي او که په سنیانو کې څومره قدر ډلې دا ټوله د الله د قرآن څخه مخ اړولي دي هغه خپل اکابرین خپل امامان هغه منګړت روایات کم چې هغه بخاري او مسلم ابو داود کم چې دی صحیح او سته ورته وایي هغه د الله پر قرآن باندې نه پیښې صحیح دلته د الله قرآن څه وایي او دا روایات سوئی نو اس پا جیزی کی غور باید منو کو دا اللہ قرآن تا غاڑک شیرزو وقضینا اللہ مر مقرر کری دی اللہ مر دی دفارا مقرر کری دی وقضینا مر مقرر کلوم دی دفارا قرآن یو صداسی انڈیوالان چاغا پا نام دی امامانو یادیجی یا آغا پا او نام دا اقابرینو یادیجی یا آغا پا نام دا امیرانو یادیجی یا آغا پا نام باندی او تبلیغیانو نمیجی اللہ ما دا دی دا پار یو چپا دی دنیا کی دارکم انڈیوالان والا مقرر کړی دي هغه د دې لکه اوس دغه جماعت چې دی دغه کم ځان ته توحید او ټرسټ نومیاشي دي د دې سیو بانی د دې جماعت ډاکټر مسعود الدین عثمانی صاحب هغه د دې دپاره په خپل کتاب یہ مزاریہ میں لیکي هغه لیکي کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مسلمان سوی دی آغا لکلی دی چی دا عمر زیتنو دا عبداللہ بن عمر دا غا بدنونا دا غی پراتو خاور سوی ندی او دا غا رکم لکی چی او دا وزیر علیہ السلام سل کالا پوری دا بدن دا غی پروتنو خاور سوی آغا پا دا کتاب کی لکی چهار اہل کتاب چی پر وقت باندی دا مرگ دیو پر عیسیٰ علیہ السلام دیو پر عیسیٰ علیہ السلام ایمان آوری آیا دا رکم کفریات لکلی دی دی بیا هم پا آغا کفریات پسی او روان دی دا جماعت والا دا کم چی دا دی مقلدین دی آغا دا اللہ قرآن تا غالا نیج دی آغا تا کتا دا اللہ قرآن پیش کی چی راست دا اللہ قرآن ومنا آغا دا اللہ قرآن نمانی آغا شیطان مسلمان بولی
هغه د الله په قرآن کې او تحریف کړی دی هغه د الله د قرآن په مطابق طلاق نور کی هغه دا کې دا چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی دی الله قرآن کې چې په نبی جادو نه دی شوی دا جمعه د الله د قرآن څخه تقریبا په دیرس او خبرو کې خلاف روان الله پزینو نو دغه شیطانانو چې د دې امیران دي د دې بزرگان دي کاغه الیادیس دي که پنچویریان دي که دغه کپټنیان ورته وایي دوی ته ښایسته کړي دي فزینو ښایسته کړي دي لهم و دوی ته ما هغه بد اعمال چې وایي د ادم پر ملا باندې الله لاس کېښوی د هغه څخه ارواحان پیدا شو بیا یې لاس کېښو الله پاک بیا ارواحان پیدا شو نو ورته ویې ویل چې ای ادمه دغسې دي دا جنتیان دي او دغسې دي او جهنمیان دي بیا وایي د دې څخه په عالم ارواح کې وعده واخیسته دی د الله د قرآن څخه اټکه روان ای ظالمانو دغه سوره عرب مخ شا وګوره دا په دې دنیا کې د ادم سره وعده اخیستل شوې ده د ادم د اولادو سره وعده اخیستل شوې ده الله وایي ما هغه بد اعمال چې هغه د قرآن سره ټکر دي په دغه بخاري کې لیکلي دي چې د قرآن آخریني دوه سورتونه موضوعیت د الله د قرآن سره ده په دغه بخاري او مسلم کې لیکلي دي چې متعه جایز ده په دغه ابو داود او نسائی کې لیکلي دي چې لګل بګا حلال دي په دغه سیای استه کې لیکلي دي چې د آس قرباني حلال ده نو اوس دی دا په خپل د الله د قرآن خلاف کوي هغه موضوعي منګړت خبرې چې موږ نه منو دي پر موږ باندې منکر حدیث نومیږي ما هغه بد عمل هغه کفریات بینایهم چې د دې مخکې دي چې دي په دا موجوده کې روان وما خلفهم هغه چې د دې وروسته دي چې دي شاته کړي دي وحق ثابت شوی ده علیهم القول فردی باندې هغه وعده دا ده چې اکثرهم کافرون اکثرهم مشرکون اکثرهم ظالمون فی پاغه مخکنی امتونه کې قد په تحقیق سره خلط او تیر سوي دي من قبل مخکې تر دې نه من الجن له پیرانانو سره زما ورونو په پیرانانو کې مسلمانان هم شته کافران هم شته مشرکان هم شته ډلې هغه شیطان